نن د خیبر پښتونخوا په سر ښار پېښور کې منعقد کړی شوی قبایلي حقوق کانفرنس انعقاد شوی و چې په هغې کې د قبایلو سترو مشرانو ملکانانو ځوانانو شرکت وکړلو. په دې کانفرنس کې د قبایلو باندې تیر شوي ظلمونو او ناکردو سره سره د اوس وخت او د راتلونکي وخت سره تړلی شوي مسایلو په ګوته کړی شول. په دې کانفرنس کې د 5 ډسټریکو مشرانو، امیرانو او ملکانانو شرکت وکړی شو چې په دې دوران ویلی شول چې د خیبر پښتونخوا د حکومت د طرف نه قبایلي ضلعو ته ډیر ښه نظر نه دی کړی شوی. وفاقي حکومت هم دوی ته چې کوم ګرانټ NFC ګرانټ میلاو شوی و هغه هم دوی ته نه دی ورکړی شوی. ورسره د قبایلي د محرومیانو مختلف خبرې په ګوته شوي چې په هغې کې په مختلف تحصیلونو کې پرایمري سکولونه هم نشته دی او های سکولونه هم کمی دی. د ایجوکیشن حوالې سره قبایلي مشرانو خبره وکړله. د دې سره سره مختلف مشرانو په دې کې شرکت وکړلو چې د باڼې نه شاه فیصل افریدي چې د قبایلو مشر هم ټاکلی شوی دی. د دې سره سره د باجوړ نه سابقه MNA هارون رشید صاحب او د ډسټریک مومن نه ملک سعید جماعت اسلامي مشر. د دې سره سره د جماعت اسلامي قائم مقام امیر عبدالواسع صاحب او د امیر جماعت اسلامي پاکستان سراج الحق صاحب هم په دې پروګرام کې شرکت وکړلو او د قبایلو د محرومیانو او په مومندو کې او په خیبر کې د تورخم بارډر د کولاویدو او مختلف نور مسایل مشرانو ته په ګوته کړی شول. تاسو نورې خبرې د مشرانو په خپله واورئ. افغانستان نه کوو داسې بیرتو شمالي لا کورمې ته اورګزو لا خیبر لا مومندو لا او باجوړ لا په دا ټوله کې به دا ټول قوم په دا خبرو لا ورخبروو او برملا به هغه خلک ښایو کوم چې په دا وطن کې بدامني راولي او د هغې خلاف به دا ټول قبایل د جنګ اعلان کوو. تیار به وو دغه خبرې لا که نه دا تحریک به کامیابوي انشاءالله. دغې به دا نتیجه انشاءالله چې قبایلو له به حقوق میلاویږي. وروڼو د دې ورځې نه پس به د هر تحصیل په سطح باندې زموږ مظاهرې کیږي. د ضلعو په سطح باندې او د هر قوم په سطح باندې به د احتجاجي تحریک شروعات کوو او که بیا حکومت زموږ دا مطالبې نه مني موږ به په پېښور کې د یو عظیم الشان درنا انعقاد کوو. هغه درنا چې انشاءالله د پاکستان قوم او د پاکستان ولس به ویني چې قبایلي عوام د خپل حق د غوښتو دپاره تاسو ټولو د پاکستان ترانه وویله. دا د پاکستان سره د محبت د یکجهتۍ اظهار او دا د دې خبرې علامت دی چې موږ پاکستان مضبوط پاکستان غواړو، موږ خوشحال پاکستان غواړو، موږ آباد او پر امنه پاکستان غواړو، موږ د الله په نور منور پاکستان غواړو او د پاک پیغمبر راوړل شوي شریعت باندې سپېڅلی او ښکلی پاکستان غواړو. د 20,000 مربع کیلومیټر محیط دا سیمه دا قبایلي عوام دا یو ډېر لوی تاریخ لري. دا 1 کروڑ د دې ولس مشران دا یو ډېر لوی داستان لري. ټول انسانیت په دې خبره ګواه دی چې دا په دنیا نن په نشترحال پېښور کې د قبایلي حقوقو حوالې سره کانفرنس وشولو. په هغې کې د امیر جماعت اسلامي پاکستان سراج الحق صاحب او صوبایي قایدینو او د قبایلي مشرانو
په سربراهۍ کې یو پروګرام منعقد شلو چې په هغې کې امیر جماعت اسلامي پاکستان سراج الحق صاحب هم حصه واخیسته. د قبایلو د حقوقو دپاره خبره وشوه. قایم مقام امیر جماعت اسلامي خیبر پښتونخوا عبدالواسع صاحب، هارون رشید صاحب او خالد ګل محمد صاحب او نورو مشرانو په دې کې شرکت وکړلو. په دغه حوالې سره ډېرې زیاتې خبرې وشولې. په هغې کې دا خبره په ګوته کړې شوه چې د قبایلو غیر قانوني وجل او د قبایلو غیر قانوني اپریشن کول، هغې په کورونو باندې ورتلل او په هغې باندې ظلمونه دې بند کړی شي. غیر قانوني کم چیک پوسټ دي دا دې ختمې کړی شي او تورخم بارډر دې کولو کړی شي. ورسره دا خبره هم وشوله چې نور په مومندو کې چې کوم بارډر یې بند دي او په مومندو کې داسې قبایل شته چې هغوی د جیپینګ سیند نه اخواته هغه تیری، د بارډر نه اخواته وخت تیری، د هغې مقبره اخواته را، د هغې رهایش اخواته دی او هغوی د خپل ملک نه بل ملک ته په پاسپورټ په ذریعه باندې ځي. نو دا خبرې ټولې مشرانو ته په ګوته شوې او دا پکې وینا وشوله چې د قبایلو ټولې محرومینې دې ختمې کړی شي. د قبایلو ډېرې غټې مسایل دي دا دې ختم کړی شي. داسې تحصیلونه موجود دي چې د هغوی تر اوسه پورې په هغې کې های سکولونه نشته دی، په هغې کې پرایمري سکولونه نشته دی. قبایلو دپاره چې کوم ګرانټ منعقد شوی او هغه ګرانټ NFC ګرانټ چې کوم دی هغه دې قبایلو ته ورکړی شي او د قبایلو ټولې محرومینې دې ختمې کړی شي. د دې حوالې سره نور چې څومره نیوز وي تاسو ټولو ملګرو ته خواست کوم زما چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ. ډېره مننه. السلام علیکم.